عمران خان اخر مذاکراتو ته تیار شو. عمران خان شهباز شریف سره مذاکرات کول ولده. یو سور ورځې مخکې شهباز شریف په خپل تقریر کې هم عمران خان ته د مذاکراتو دعوت ورکړو چې اوس په میډیا دا خبره ډیره زیاته زیرګرد شته چې عمران خان شهباز شریف ته مذاکراتو ته تیار شوی دی. د عمران خان خور علیما خان د دې خبرې مکمل تردید کړی دی چې عمران خان هیڅ کله هم شهباز شریف سره مذاکرات نه کوي. عمران خان وکیلانو هم ویلي دي چې عمران خان په څه خبرو مذاکرات وکړي خو ډیل هیڅ کله هم نه کوي. جی بل پرون عمران خان سره یو ځل بیا دغه د وکیلانو ملاقات نه شوی. د ملاقاتونو ورځ و چې عمران خان سره بیا ملاقات نه دي شوی. بل د عمران خان په درخواستونو باندې هم سماعت شوی دی. پاغه هم تفصیلا خبره کو چې په کوم درخواستونه سماعت شوی دی او دغه حواله سره څه اپډیټس دي. ټول نه پهله خو په مذاکراتو باندې خبره کو چې عمران خان چا سره مذاکرات کوي او په کومه خبره مذاکرات کوي. په دې خبره کو خو هغه نمخ کې الکال ټرست کیس کې اسلام آباد های کورټ د بشرا بیبي او عمران خان د سزا معطلی په درخواست سماعت کړی دی چې په دې کې اسلام آباد های کورټ راتلونکي هفته کې نیب نه جواب طلب کړی دی چې تاسو هم موږ له دې حواله سره جواب راکړئ. نیب ته باقاعده نوټس جاری شوی دی. بل د عمران خان 9 مئی اتو مقدماتو باندې هم لاهور های کورټ کې سماعت شوی دی چې په دې کیسونو کې عمران خان مخالف وکیل جج ته ویلي دي چې موږ د عمران خان پولیګرافیک ټیسټ کول غواړو. نو عدالت ورته داغي اجازه الریډي ورکړه دی. پولیګرافیک ټیسټ یو داسې ټیسټ وي اکثر به دا تاسو په موویز کې کتلی وي په فلمونو کې چې د یو مجرم نه تاسو کوي او هغه ولا جواب ورکوي. نو هغه جواب بیا غي معلومه چې دا حقیقت دی که دروغ دی. دا جواب اشاره کو که دروغ راکو. نو د پولیګرافیک ټیسټ کوئی عمران خان پولیګرافیک ټیسټ کوي به دای هغه ماشینونه و عمران خان ته ورچي او بیا به مختلف سوالات کوي د 9 مئی حواله سره چې په 9 مئی باندې حمله چا کړی د تا کړی د پکې ملوث کنه. نو هغه ماشین په ذریعہ باندې به د عمران خان حقیقت معلومي چې دا غي ولا باقاعده عدالت د طرف باقاعده اجازه ملو شوی دی. 2 مئی پورې وخت ورکړل شوی دی. راتلونکي چې 27 مئی کم تاریخ ته په دې کیس په دوباره سماعت کیږي. دا موقع پراسیکیوشن ته اخرنۍ موقع ورکړل شوی دی. پراسیکیوشن ته جج ویلي دي چې دا تاسو سره اخرنۍ موقع ده. دینه پس په تاسو له زړه ټایم یا موقع وغیرہ نه در کوم. په دې موقع کې تاسو دغه کم پولیګرافیک ټیسټ کوي یا نور سم کوي. نو خپل تاسو خپل چې کم ډاکومنټیشن دیغه برابر کوي. بل جیو نیوز دا خبر ریپورت کړی دی چې عمران خان د شهباز شریف سره د مذاکراتو افر قبول کړی دی او عمران خان وایي چې زه شهباز شریف سره مذاکراتو ته تیار یم. اوس دې حواله سره انصار عباسی مطابق چې عمران خان وایي چې دا مذاکرات ته په میډیا باندې ناراضي. دا مذاکرات د میډیا نه لري او ساتل شي او بیرستر ګوهر ته د مذاکراتو مکمل اجازه ورکړي دي. خو بل طرف ته د عمران خان خور علیما خان د دې خبرې مکمل تردید کړی دی او دا خبره مکمل مسترد کړی دا چې عمران خان ته د مذاکراتو ضرورت نشته او عمران خان هیڅ کله هم مذاکرات نه کوي. کچره عمران خان مذاکرات کو نو ډی 1 نه به مذاکرات کړو. 2 کال داسې بیا هغه جیل کې ولې بندیوان دی. 2 کال هغه ولې بیا په جیل کې تیرول کچري هغه مذاکرات کولو. نو دې ټولو خبرو د مذاکراتو حواله سره چې کم خبرونه په میډیا راځي دا ټول خبرونه چې کم دي د عمران خان خور علیما خان تردید کړي دي او دا ټول خبرونه مسترد کړي دي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.